لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، زمنګ دویم درس دا د حج د اقسامو او دارنګي د حج د ارکانو او د واجباتو متعلق دی. د ټولو نه مخکې دا خبره ذکر کول چې حج دا په څو قسمه دی. نو حج دا په درې قسمه دی. یو ته حج تمتع ویل کیږي، او بل ته حج قران ویل کیږي، او دریم ته حج افراد ویل کیږي. اوس حج تمتع څه ته ویل کیږي؟ حج تمتع دې ته ویل کیږي چې د حج په میاشتو کې سړی د عمرې لپاره احرام وتړي او بیا لاړ شي عمره وکړي او بیا ځان حلال کی او بیا په 8مه ورځ د ذوالحجې بیا احرام وتړي او مینا ته روان شي. نو دې ته حج تمتع ویل کیږي، یعنی عمره دا وکړي او بیا ځان حلال کی او بیا د هغې نه وروسته په 8مه ورځ د ذوالحجې باندې بیا دوباره احرام وتړي او مینا ته روان شي او د حج اعمال شروع کړي. نو دې ته حج تمتع ویل کیږي. نو دې حج تمتع کې بیا قرباني هم شته. دویم د حج قران دی. حج قران دې ته ویل کیږي چې د حج په میاشتو کې یو سړی احرام وتړي او لاړ شي په دغه احرام کې عمره هم وکړي او بیا وځان نه حلالوي، بلکې په دغه احرام کې ورسره بیا حج هم وکړي. نو دې ته حج قران ویل کېږي او په دې باندې بیا قرباني هم شته. دریم حج افراد دی. حج افراد دې ته ویل کېږي چې سړی د حج په میاشتو کې صرف د حج نیت وکړي، بس د حج نیت وکړي، عمره ورسره نه وي، د عمرې نیت یې نه وي کړی او په دغه احرام کې لاړ شي او حج وکړي. نو دې ته ویل کېږي حج افراد او د دې هر یو تفصیل هغه بیا وروسته راځي. نو دا درې قسمه حج دی. یو ته حج تمتع ویل کېږي او دارنګې دویم ته حج قران ویل کېږي او دریم ته حج افراد ویل کېږي. دویمه خبره زموږ محترم عزتمندو چې د حج ارکان څه دي، ځکه دا زده کول ډېر ضروري دي. ځینې خلک داسې چې حج ته لاړ شي او لیکن دا ارکان ورته معلوم نه یا نور ته واجباتو پته وي، نو د هغې نه دا پاتې شي او دا خو ډېر نقصان دی چې پاتې شي دی. نو مخکې نه دا زده کول دا ورته ضروري دي. او خصوصا زموږ د ملګري چې کوم حج ته ځي، نو دا خو موږ تاسو ته په دې بورډ باندې هم د حج طریقه هم ذکر کوو او دارنګې دا ارکان دا واجبات دا هم تاسو ته موږ لیکلي، تاسو به یاد کړي. به هر حال زمونږ کوم مسلمانان رونه هغه چې حج ته ځي، نو په کار ده چې مخکې نه دا زده کړلی شي. نو محترمو، د حج ارکان دا زده کول اول پکار دي چې د حج 4 ارکان دي. اول نمبر د حج د احرام نیت کول. د حج د احرام نیت کول، کله چې سړی میقات ته لاړ شي اول ته احرام وتړي او نیت پکوي، نو دا نیت کول دا ګوره رکن دی، چېرته دا پاتې نشي. دویم په عرفات کې وقوف کول. کله چې سړی په 9مه ورځ باندې د عرفات میدان ته لاړ شي، نو هلته د عرفات په حدودو کې وقوف کول دا هم رکن دی. ځکه کله چې سړی حج کوي او دارنګې عرفات ته لاړ، نو حج یې ونه شو. نو عرفات کې وقوف کول دا رکن دی. دریم طواف افاضه کول. د اختر په ورځ باندې
کله چې سړی د مینا کې د اعمالو نه وزګار شي او بیا حرم ته راشي او طواف کوي نو د طواف افاضه ویلی کېږي. دا هم رکن دی، دا به نه پرېږدي. او څلورم د صفا او مروه په منځ کې سعی کول، دا هم رکن دی. نو ګوره په دې حج کې دا 4 ارکان دي او د دې زده کول پکار دي ګوره چې دا پاتې نشي. نو دغه شان په دې عمره کې دغه 3 ارکان دي. عمره کې دا وقوف عرفات لري که نو د عمرې د احرام نیت کول او دارنګې طواف کول او د صفا او مروه په منځ کې سعی کول، دا د عمرې ارکان دي. نو محترم عزتمندو، که یو سړي نه دا رکن پاتې شو، دا خبره ورسره یاد وساتئ. کله چې یو سړي نه دا رکن پاتې شو نو د حج مکمل ونه شو، د حج ونه شو، ځکه چې دا رکن ادا کول دا ضروري او دا لازمي دي، دا به خامخا ادا کوي. نو مخکې نه چې دا یاد کړی شي نو بیا به انشاءالله د چا نه پاتې کېږي. درېیمه خبره هغه د حج واجبات، چې په حج کې څو واجب دي چې دا مې زده کړی شي. ولې که دا پاتې شي نو بیا په سړي باندې دم راځي. نو په دې حج کې تقریبا 9 واجبات دي. یو اول نمبر د میقات مقرره نه احرام تړل، معنی یو سړی ځي او حج له روان دی نو په کم میقات باندې چې دا ورځي دغه میقات نه به دا احرام تړي، نو دا احرام تړل دا واجب دی. دویم نمبر په عرفات کې د نمر پریوتو پورې ایسارېدل، هلته وقوف کول او ایسارېدل په عرفات کې چې څو پورې نمر نه پریوتې نو ته وګوره مخکې نه راوځي. نو د نمر د غروب او د پریوتو پورې په عرفات کې ایسارېدل دا هم د واجباتو نه ده. دریم محترم عزتمندو، په مزدلفه کې شپه تېرول، مزدلفه کې شپه تېرول دا هم د واجباتو نه ده. څلورم د ایام التشریق شپې په مینا کې تېرول، یعنی د 11 12 او 14 دې ته ایام التشریق ویلی کېږي. ایام التشریق دا شپې په مینا کې تېرول دا څه دي؟ دا ګورې د واجباتو نه دي. او 5م نمبر جمرات اوشتل، زمونږ پښتانه چې ورته شیطانان وي، دا شیطانان اوشتل دا هم د واجباتو نه دي. او 6م سر خرول یا یخته ورکوټي کول دا هم د واجباتو نه دي. او 9م نمبر طواف وداع کول، یعنی د رخصتانې طواف کول. نو محترم عزتمنو دا 9 واجبات دي په حج کې. او په عمره کې 2 واجبات دي. په عمره کې څوري 2 دي. یو دا چې د میقات مقرره نه احرام وتړلی شي، یعنی یو سړی عمرې ته ځي او په کوم میقات باندې ورځي نو د هغه میقات نه به دا څه کوي احرام به تړي، دا واجب دی. او دویم سر خرول یا یخته ورکوټي کول دا هم د واجباتو نه دي. نو په حج کې دا 2 واجبات دي او په عمره کې دا 2 واجبات دي. او محترم عزتمندو، که یو سړی نه واجب پاتې شو نو دا خبره وګوره یاد ساتئ چې په ترک د واجبو سره دم راځي. نو دا خبرې د مخکې نه زده کول پکار دي چې د حج دا 3 قسمه باندې دی: حج تمتع، حج قران او حج افراد. او بیا ورسره د حج ارکان زده کول او دارنګه د حج واجبات زده کول او دارنګه د حکم زده کول دا ډېر ضروري دي چې د مخکې نه زده کړل شي. به دې کې به تفصیل شته چې د حج او دارنګه د عمرې طریقه هغه به ان شاء الله په 3م درس کې ذکر وکړو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.